د بینظیر د روپو لپاره چې کم ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ کولاویږي نو دا به کمو کسانو ته کولاویږي. که تاسو په 8171 باندې خپل اهلیت چک کوئ نو هلته کې ځینې کسانو ته راځي خو ځینې به نه یې چک کړی نو دا به کمو کسانو ته چې دی دا اکاؤنٹ په کولاویږي. په دې ویډیو کې له مکمل معلومات چې دي دغه در کوم خو دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو ویډیو رالی دا مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته ور ورسي. تاسو به داسې چل اول نمبر وکړئ چې تاسو لاړ شئ په 8171 باندې خپل اهلیت چې دا وګورئ چې تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې که نه یا کومو کسانو رجسټریشن کړی نو هغه کسانو هم پکار دي. هغه نوي کسان او رجسټریشن یې کړی دی نو هغه د لاړ شي اول ته کې د خپل اهلیت وګوري. بار بار ځینې کسان دا تپوس کوي موږ په فلاني کال کې رجسټریشن کړی په فلاني کې کړی دی. تاسو لاړ شئ 8171 په ګوګل کې ولیکئ هلته به اولنی ویب سایټ راځي هلته کې چې دی تاسو خپل اهلیت چې دی دا چک کولی شئ. که طریقه نه درځي نو د دې په باره کې زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو شته نو هلته کې تاسو اول نمبر خپل اهلیت چې دی دا چک کړئ. چې اهلیت یې چک کړو نو هلته کې له پاسه تاسو ته ډایرکټ چې دی دا لیکلی ومي خو ځینې کسان به وایي چې موږ ته یې نه دي لیکلي لکه دا لیکل راغلی نو کومو کسان ته چې دا لیکل راغلی آپ کفالت پروگرام کے لیے اہل ہے وطن لکھا ہے. اگر آپ نے موجودہ سیما کا بینظیر کفالت قسم موصول نہیں کی تو اپنے ضلع میں قائم قریبی ادائیگی مرکز جا کر رقم وصول کریں. چې دا کومو کسانو ته لیکلي هغې کسانو له به دا ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ چې دی دا به له کولاویږي. دغه شانتې ورپسې یو بل سټیټس دی چې هغه راځي ځینې کسانو ته هغو ته هم له پاسه سرې لیکلي چې سرې لیکلي راغلي نو تاسو له به د هغې نه وروسته سیم چې دی دا به درکوي او تاسو ته به روپۍ میلاویږي او راتلونکي اقست به راته هم میلاویږي. چې کومو کسانو دا کومې لیکلي مې درته وویې نو دې کسانو ته به راتلونکي اقست چې دی دا به هم میلاویږي. که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي نو راتلونکی د دسمبر قست چې دی دا به تاسو ته میلاویږي که دا لیکل تاسو ته راغلي او که دا تاسو ته نه راغلي نو راتلونکي اقست چې دی هغه تاسو ته بیا نشي میلاویدلی. که نوي کسان دي او که زاړه کسان دي دواړو ته به دا نه میلاویږي. نو پرونی ویډیو کې خو موږ تاسو ته ویلو خو بیا دلته کې لیکلی چې سټیټس یې له پاسه به د اسرې لیکلي کړي چې تاسو د ډیجیټل ویلیټ اکاؤنٹ لپاره چې دی د هغې د سیم دپاره اهل او تاسو خپل سیم او اکاؤنٹ چې دی دا کولی شئ. خو لاندې دې ته لیکلي آپ کا ډاینامک رجسٹریشن میں اندراج ہو چکا ہے. کومو کسانو ته چې دا راځي نو په دې کې ځینې کسانو ته به دا سرې لیکلي راغلي چې سرې لیکلي راغلي نو د هغوی اکاؤنټونه چې دي دا به کولاویږي خو په دې کې به ځینې دي چې هغو ته په دې ځل قسط نه میلاوي په راتلونکي وخت کې ورته میلاویدی شي. نو کومو کسانو ته چې دا لیکل راغلي نو هغو ته به قسط هم میلاویږي او دغه به ورته اکاؤنټ چې دی دا به هم کولاویږي. که دې ځل راته میلاو نه شوې نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا به میلاویږي. او دا بل چې دی کړو که تاسو د 3 میاشتو روپۍ نه راغستې نو خپلې روپۍ راواخلئ نو دغې ټولو ته چې دی هغو ته به اکاؤنټ هم کولاویږي او راتلونکی کم قسط چې دی دا به هم میلاویږي. باقي چې کوم سټیټس ښایي هغه ټولو ته چې دی هغو ته به روپۍ نه میلاویږي. لکه د هغو مطلب دا دی د هغو دغه کارډونه چې دي دا بلاک شي چې زاړه کسان یې د هغو د ټولو کارډونه چې دي هغه بلاک شي نو د دې د وجې نه که تاسو ته نور سټیټس راځي یا یې درته تاریخ لیکلی نو د هغې تاریخ نه چې دی تاسو به وروسته چې دی رجسټریشن به کوئ چې کم کال او کم تاریخ یې درته لیکلی نو د هغې نه وروسته به تاسو ځئ او خپل رجسټریشن به کوئ. نو دې 2 قسمه سټیټس ورته چې دی دې ته به اکاؤنټ هم کولاویږي او روپۍ چې دي دا به ورته د دسمبر هغه چې دي دا به ورته هم میلاویږي ورسره.